نبی صلی الله علیه وسلم دو مدرسې وي. یوه مدرسه په مکه کې وه چې هغې ته دار ارقم ویلی کېدل. د ارقم ابن ارقم رضی الله عنه کور و، په هغې کې به رسول الله صحابه کرامو ته چې کله وحی نازلېدله د هغې تعلیم ورښودل. دویمه مدرسه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه، په مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم یو مدرسه جوړه کړه، د هغې مدرسې نوم و صفه. او کوم صحابه به چې په هغې کې پاتې کېدل هغې ته به اصحاب صفه ویلې. زمونږ خلک د مدرسو خلاف دي. دا څه شی دي دا مدرسې؟ د مدرسو څه کردار دی؟ مدرسو څه وکړه؟ دا مدرسې د چا ایجاد دی؟ مدرسه زما د نبی ایجاد دی. په مکه کې ارقم ابن ارقم په کور کې دار ارقم د رسول الله اوله مدرسه وه، او په مدینه کې اصحاب صفه د رسول الله دویمه مدرسه وه. د مدرسې کردار دا دی چې نن ما او تا د الله په باره کې څه معلومات لرو، د رسول الله په باره کې څه معلومات لرو، دا د مشر او کشر نه چې خبري، دا مور او خور، دا قدرمنې رشتې چې پیژنو، دا د دې مدرسې کردار دی. دا راته دې راښودل. او دې مدرسو موږ له څه راکړي دي؟ دا زما او ستا په کور سره چې خوا کې جومات دی، په دې کې چې دا کوم ملا ولاړ دی، او دا په جنازه کې چې راته حاضر وي، په دې نکاح کې چې راته ناست دي، دا چې زما او ستا ښه او بده کې ناست دي، بغیر د تنخوا راته ولاړ دی، دا راله دقه مدرسې راکړې. دا کمې مدرسې په باره کې چې ما او تا لګې، نو دا زما او ستا باندې د الله رب العالمین یو لوی احسان دی چې ما او تا ورته کلی نه پرېږدو، کوڅه نه پرېږدو، ښار نه پرېږدو. په علاقه کې الله مدرسې راکړي، د دې باوجود زما او ستا بچي بیا نه علما کي.